أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخکې د جهنميانو حالات ذکر کړو. اوس په دې آیاتونو کې الله رب العزت قسم خوري فلا اقسم بس زه قسم خورم بالشفق په شفق باندې فلا حاجت الى القسم قسم ته د سره حاجت نشته هم مع هذا اقسم سره د دې ز کومه قسم خورم. الله رب العزت فرمایي زه قسم خورم بالشفق په شفق باندې. شفق هغه سوروالی ته ویلی شي چې کله د انور پریوزي د هغې نه پس چې کوم وي. او واللیل او په شپه باندې قسم وي ما هغه وسقه چې دای راجمع کوي یا رایوځې کوي. یا واللیل او په شپه باندې قسم وي وما او په هغه څه باندې وسقه چې دای څه کوي راجمع کوي. نو الله فرمایي والقمر او پس سپوږمۍ دی قسم وي اذا اتسق هر کله چې دا کامله مکمله شي هر کله چې دا پوره شي په دې مې دی قسم. الله رب العزت قسمونه وخوړه او په درې سیزونو باندې وخوړه او بیا الله فرمایي لترکبن خامخا بسوریږي تاسو طبقا حالت عن طبق فاستبل حالت یو حالت تب د بل حالت په یو حالت باندې یو حالت نه په بل حالت خامخا سوریږي. یا لترکبن خامخا برسیږي طبقا یوی طبقی ته یو حالت عن طبق د بل حالت نه یو حالت نه بل حالت ته خامخا منتقل کیږي. اوس دا قسمونه چې الله رب العزت په کومو سیزونو وخوړل نو دې ټولو کې دې ته اشاره ده. شفق چې دی دا ډېر کم وخت وي نو دک شان الله رب العزت فرمایي چې د دنیا دا زندگی ما ډېره محدوده ده او کمه ده. نو څنګه چې شفق د سړي سره وفا نه کوي دک شان د انسان دا زندگی انسان سره وفا نه کوي. دک شان شفق پس حالات بدلید را بدلید دی دک شان انسان استا د زندگی حالات دا بدلیږي را بدلی. بیا الله فرمای واللیل او پشپه باندې و ما او په هغه څه باندې وسقه چې دای را جمع کوي او هغه څه چې دا را جمع کوي. نو شپه چې دا دام په یو حالت باندې نه ده شپه کې ځان له تقسیم دی او هغه تقسیم نه بار کې نو بیا په یو حالت نه ده شپې پسې سحر را روان دي. او والقمر او پس سپوږمۍ باندې الله وی قسم دی نو سپوږمۍ په یو حالت نه ده دا هغه سر نه را شروع کنو نمونه د سره مختلف دي اخره کې چې دینو بیا کامل شي په 15 باندې سوال له 115 ته چیرسي نو حالت د دې وجه امام شاه ولی الله رحمه الله فرمای امام شاه ولی الله رحمه الله فرمای هغه وی چې د انسان د حالاتم د کشان دي وی انسان چې په دنیا کې زندگی تیری نو دغه د قبر سره قیاس کوي. قبر ته چې ښکته کی نو تاسو به ویلی وی زیړې مازیګری پی نو گویا د شفق وخت اگر ځای نه رسو راځي خو گویا دغه زیړې مازیګر وي نو د شفق وخت وي. بیا امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې انسان په دې قبر کې پروت دی نو دې ځان ته د خپل ټوله زندگی درامه ته کړي چې دا مې نیکه کړي دا مې بده کړي دا مې نیکه کړي دا مې بده کړي دي نو چې دا هر څه ځان درامه ته کړي امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي نو گویا دا شپه د پد باندې یو تیاره ده چې دا تیریږي او دې پکې خپل حساب کتاب کوي. نو تر دې چې دې ذهني تور اخیری حساب کتاب ته کله ورسی نو بیا په د قیامت سبا راشي والقمر اذا اتسق. شاه سے فرمایي رحمه الله تعالی. بیا الله فرمایي لترکبن طبقا عن طبق خامخا به تاسو رسیږئ د یو حالت نه بل حالت ته. نو کاکا حالت به یو شان نه پیدا نه
پیدا شوي بیا د هغې نه پس د بلوغت عمر ته رسي بلوغت عمر تاسو ته پته ده چې په کوم بنده باندې تېرېږي هغه څنګه بیا د واده وکړي د واده عمر څنګه وي بیا عقل د کامل شه د کاملوالي عمر څنګه بیا د هغې نه پس په بدن کې کمزوروالی راځي نه کمزوروالی عمر څنګه او بیا ورپسې قبر دی نو منتقل کېږي د یو حالت نه بل حالت او یا الله رب العزت فرمای چې حالات به د یو شان نه تلک الایام نداولها بین الناس کله به غریبي کله به مالدار دا دنیا د مختلف حالات به در باندې راځي کله به ښه کله به خراب وي څه خدای هو نه چې په یو حال په یو خدای نه بس اسانه خبره ده نو الله وی فما لهم چې دا ارس کیږي دا دومره قسم می ورته وخته دا عقلم د دې منی نو فما لهم لا یؤمن بیا په دې کافرانو څه شي دي چې ایمان نه وروړي بیا به څه شي بیا به څه شي دي چې ایمان نه وروړي نو الله فرمایي و اذا قرئ علیهم القرآن هر کله چې ولستل شي په دیو باندې قرآن لا یسجدون دی سجده نه کوي دی سنه کوي یا سجده نه کوي نو کاکا سجده مونږ ټول باندې وړي دا حق بار چا आवाज اورید او کدن نو په مونږ ټول باندې د قران پاک سجده وړي دا سجده واجب ده زمونږ په مذهب باندې نو سجده به لازمي کوو ان شاء الله الله توفیق راکړي او بعد یو مسله بګی یاد کې البته سجده سکول په کار ډاری کې ځکه انسان نه اکثر بیا پاتې شي بس بیا پاتې خو کچر د انسان نه پاتې شي نو سجده به رستم کوي د دا چې دی دا ختمیږي نه عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راضي چې دا آیات تلاوت کوي او پیر نو فورن سجده وکړه په منبر تلاوت کو چې راغوش سجده وکړه او بل پیر راضي چې آیات تلاوت کو به رستو چرته سجده وکړه دا کشان ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بارک راضي وګڼه والله وی چې کله ولستو شي په دې باندې قران لا یسجدون د سجده نه کوي بل الذین بلکې هغه کسان کفرو چې کافران دي او کذبون دي تکذیب کوي دي دروغ غنی دا الله وی والله یقینا الله رب العزت اعلم پویږي بما په هغه څه باندې یوعون یحفظونه من العقیده چې دی حفاظت کوي د عقایدونو پټه ساتي د عقایدونو الله په پوی دي چې وای په خکاره لا اله الا الله په خکاره سوي لا اله الا الله هو پسړه کې دي چې کوم بوتان ساتني دا علم چاته دي الله رب العزت تا والله یقینا دغه الله رب العزت اعلم ډیر پوی دي بما په هغه څه باندې یوعون چې جمع کوي دي پس کې پسینو کی فبشرهم نذیر ورکتیو تا بعذاب الیم بعذاب دردناک سره وکاکا تخپل ته چاته دا وی چې یا خوشخبری وراغوي ولې الګه پټی ورا پاسل ټول تباہ او برباد شو الګه خوشخبری ولې بس بیګاله بل اخر جیل ته وردان نه کوي نو داخله به د الله والی چې دا خوشخبری ده یا زوی دی اخر چې دې چر شروع کلا پلان کی سره بکیناست ظالم غوړ خسور کی نو دا خوشخبری نه دا غوي چې دا صدا په لعنت وړي دو نو الله وي په بش دا توبېخ دا الګه خبرداري ورکا دا هغه یو انسان چې مثال په تور یو شاګرد نه سمېږي نو استاد ورته کاوه مړه پته بدلته ولګي مړه مزيبه کې سبا بس کې مزيبه کې چې دا کارونه کوي نو هغه دا مطلب چې مزيبه کې هغه بیا سمې مزي هغه کلاس کې چې څوک باچا کی نو فبشرهم زیر ورګدیو ته خبرداري ورګدیو ته به عذاب الیم په عذاب دردناک سره الا الذين مگر هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړل دي وعملوا الصالحات او عمل کوي مطابق د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې عمل کوي په طریقه د چا باندې د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم دا به د وعملوا الصالحات اکثریت زینو کې ترجمه با ډاکټر شیر علی شاه رحمه الله داسې کوله الله دې قبر د انواراتونو ډکی وعملوا الصالحات چې عمل یې کوو د طریقې د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق نو عملوا الصالحات چې عمل کوي د نیکي نو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجه موږ باندې دا اوس یعنی د ربیع الاول میاشته وختي می سنه الله به سپتمبر شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناتخوانی وو د میاش بارک راځي د رز بارک د کې با علما او چې د روجي نیسل خیراتونه به بکې کول مختلف خیراتونه مناول به نه کول
استاد محترم رحمه الله فرمایل مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ضروری خان صاحب رحمه الله تعالی رحمت واسعه هغه به وی زمونږ په دین کې اپنے آپ کو بنانا اپنے آپ کو بنانا هغه به خپل ځان جوړول دي معنا وهل نه چې ته مناولو که بس یو ورځ به وکړي اوس خو پکې راولي نور کسیم د ښځو هم پکې میلادونه راوتي د سړو هم پکې راوتي نه بس خپل ځان جوړول دي خو البته د اکابرو د مشران نه دا طریقه را روانه ده چې په دې میاشتو کې باغي رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او دا د لوی لوی اکابرینو د عملو د اوس نه د 200 کال نه هغه مخکې نه را روان نو د دې وجې نو هغه وعملوا الصالحات نو په دې میاشت کې راغلی دي نو بیا پکار دا دی چې مونږ که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ باندې په زړه کې خوشحالي مناول درته نه یاد هم ګورې بل شی دی جوړ نه کې په زړه کې پې ته خوشحالي وکړي چې خدایا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی چې زه پلار پیژنم خور پیژنم رور پیژنم مور پیژنم اسلام پیژنم خدایا تا پیژنم دا د چا برکت دی وایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د هغوی برکت دی د دې وجې څوک وایي عباسین یوسفزی صاحب وایي وی لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني هغه بړون وي پیغمبره چې تا نه پیژني لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني هغه بړون وي پیغمبره چې تا نه پیژني نو خبره داسې ده یا د عربي هغه یو شاعر وایي زه چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح د دې وجې نه بیانوم چې د هغوی صفت پې زیات شي بلکې زه د هغې دا صفت د دې وجې کوم چې د هغې په صفت سره خپل اشعارو له چې دی نو هغې له تزئین او ښایست ورکوم ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم نو الا الذين امنوا مگر ها کسان نو د خپل وس مطابق هغه خلک هم خبره وا چې دا چلو بس د خپل وس مطابق کوا چې الله د الله سو وس درکې خو په خزینو کې لگاوا دا سینه چې دار سیز نه رواجه الا الذين مگر ها کسان امنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او عمل کوي د نیکه لهم د دیو د بار اجر دی غیر ممنون غیر مقطوع چې نه کټ کیدونکې ختمیدونکې نه دي بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دی عمل وکړو نو بس دا تا پسې کټ کیدونکې نه بس اجر بدر پسې در رواني الله رب العزت دې توفیق راکړي الله دې په خپل دربار قبول او منظور کړي ثنا الله مولوی صاحب راغلی دی وراله لک رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کې نقشوانیو تاسو